السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پروګرام یو منټ یو مسالې سره تاسو خدمت کې زر بیا حاضر یم. ډیر ناشنا سوال راغلی چې مفتی صاحب د قرباني غوښه خرڅول د قرباني د سروي غوښه خرڅول دا جایز عمل دی کنه جایز؟ دا یو داسې کس طرف نه راغلی دی چې هغه وایي زه ډېر غریب یم، د محلې او د ګاونډ چوڼ خلکو طرف نه ماته ډېره زیاته غوښه راځي او ما سره فریج فریزر شته نه خرابېږي، نو آیا دا غوښه زه خرڅوی شم او که نه؟ ګوره که چېرې یو کس خپله قرباني کړې ده نو د خپلې قرباني غوښه خرڅول دا ناجایز دی او حرام. خو البته که یو کس ته غریب دی یا مالدار دی او چا ورته په تحفې کې د قرباني غوښه رالیږلې دی او په تحفې کې رالیږلې شوي هیبه په شکل کې ملاو شوي چې کومه غوښه دی دا هغه خرڅول چاته چې دا غوښه ورکړی شوي دی هغه دپاره دا جایز عمل دی. خو په خپله قرباني کوونکی د قرباني غوښه بالکل نشي خرڅوی. چا باندې چې قرباني واجب دی قرباني وکړه د هغه غوښه نشي خرڅوی. خو که یو کس دی هغه ته لکه څنګه د سوال کې یو کس تپوس کړی دی څنګه سوال شوی دی چې ماته د کلي خلک راوړي، ماته هیبه کوي، ماته تحفه په تور باندې راوړي، نو هغه غوښه د صدقې په تور باندې خلک ماته راوړي، زما دپاره خرڅول چې هغه د ما د استعمال نه زیاته وي خرڅول جایز دی که نه؟ نو داسې کس دپاره خرڅول بالکل جایز دي، هغه خرڅوی شي او هغه پیسې خپل استعمال کې هم راوړی شي.